بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الله تعالی د مسلمانانو د خوشحالی دپاره په کال کې یو 2 ورځې داسې خاص مقرر کړي دي چې په دې کې مسلمانان خپل خوشحالي وکړي خو هغه خوشحالي هم داسې چې هغه د شریعت مطابق وکړي په هغې کې د شریعت پابندي وساتي که چېرته دې خوشحالی کې د شریعت پابندي نه ساتي هم هغه خوشحالي انسان دپاره د عذاب یو سبب هم جوړېدی شي او که محض د دنیا د رسم دپاره او د الله رضا پکې نه وي نو هم دا چې دی دا یو د عذاب یو سبب جوړېدی شي په مسلمانانو باندې چې کمې 2 خوشحالی راځي په هغې کې یو خوشحالي ده هغې ته مونږ قرباني وایو قربانی اصل کې د الله تعالی قرب ته ویل کېږي چې دې سره انسان داسې یو عمل وکړي چې الله ته نږدې شي او کم یو مسلمان رورم چې په یو عمل کې مبتلا دی یو کار کې مبتلا دی نو د هغه ټولو نیت د ټولو آخري فیصله دا وي چې یاره ما نه رب راضي شي او زما آخرت ښکلی شي او رب دی رانه راضي شي چې په دنیا کې م راله د هغې ښایسته انعامات راکړي او په آخرت کې م د هغې بهترینه بدله راکړي نو دا د هر یو مسلمان خواهش دی چې کله دا قرب حاصل شي نو الله دی انسان نه راضي شي قربانی سنت چې کم دی نو هغه د حضرت ابراهیم علیه السلام دی خو د دې اسلام دپاره او د دې بقا دپاره زموږ پیغمبر جناب محمد رسول الله او د هغه اصحاب هم ډېرې زیاتې قربانیانې ورکړې دي حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله د 8 کال شو نو په دې وخت کې الله تعالی دله یو تحفه ورکوي په بوډاوالي کې ولا یو تحفه ورکړي چې هغه د حضرت اسماعیل علیه السلام په شکل کې دي خو چې کله عمر 92 سال ته رسي نو د دې بچي سره دومره زیات محبت دی چې د محبت انتهایی نشته ځکه چې په ځوانۍ کې د چا اولاد نه او رب دا نعمت هغه سړي له په بوډاوالي کې ورکي نو د دنیا کې دته هیڅ چیز محبوب نه دنیا زیاتی هیڅ چیز خوښ نه او زه بس دا زما مټی دي او زما بچی دی نو چې هغه سره ډېره مینه وساتله حضرت اسماعیل علیه السلام په دې وخت کې د 6 کالو دی رب ذوالجلال ورته حکم کوي اے ابراهیم دا اسماعیل مال راکا او دا اسماعیل دی ما ته قربان کا حضرت ابراهیم علیه السلام دا نه وی چې الله په دې بوډاوالي کې د راله راکو اوس یې رانه غواړي راکولو به دې نه دا نه وی یا الله وی ته اسماعیل غواړي وی داسې 100 اسماعیل ستا په عشق کې قربان وی رب حکم کوه څه حکم وی دی راته ذبح کا وی رب زه دا ته بلکل حاضرم او دومره برابر د هغه په عقل کې غفلت رانغې د دې خبرې نه او رب ته چې کله وړاندې کوي نو هغه بچی هم د پیغمبر بچی دی مخکې ته بیا رب پیغمبر جوړوي دومره هوښیار چې الله زه حاضر یم پلار ته وایي چې څه خوب دی لیدلی دی حقیقت دی وی زما مور به ډېره خپوي د 6 کالو ماشوم دی وی زما کمیس هغې له یوسه چې د هغې سترګې پې یخېږي او ما په خپل کمیس یا خپل صادر کې دفن کا چې کله دې ذبح کوي نو سترګو ته یې ګوري نو نشي ذبح کولی نو وی ابا جانه وی ما الټه کا
وی مخ ملان دی کوي چې ستا سترګو سره مې سترګې نه لګي وي الټه طرف نه مې حلال کا دا رب حکم دی روایت کې راځي په 2 وخت کې فرشتو ډیر بے انتها جړلې دي او رب ته سوال کی یا رب اسما جره ده الله بس کا ګوره اے الله التستا د یو خلیل بچی قربانیږي الله بس کدا بچی ته بچ کو رب خدا ګوري او رب خوشحالي کی چې زما یو بنده دومره زما تابعدار دی چې کله ذبح کېږي نو فرشتې جاړي الله خیر دی بچی کې زلزلې راځي ځمکه ټوله رپېږي په دې وخت کې الله بچ که دی خدا رب حکم یو فیصله عجیبه ده رب ته پته ده چې څه کېږي چې کله چاړه راکاږي چاړه خپل د الالولو قوت پرېږدي طاقت پرېږدي په مری راکاږي هېڅ نه کېږي په دې وخت کې حضرت جبرائیل علیه السلام یو ګډ راوړي هغه ورته مخې ته ایږدي او په هغې باندې چاړه کار کوي فرشتې جاړي او دې وخت کې فرشتو ډېر جړلي او ځمکه بلکل لړزورې ده دویم وخت هغه وخت تیر شوی چې کله زمونږ پیغمبر زمونږ د دې دین د بقا دپاره چې یاره د دین مونږ ته راورسي طایف سفر باندې دی چې کله طایف ته ځي د مکې مشرکینو دومره تنګ چې حضور پاک طایف ته لاړه او لوی لوی سردارانو ته وایي چې خیر دی دا دین زده کې دا دین قبول کې کلمه ووایې ستاسو به د دنیا آخرت دواړه ښکلې شي او لوی لوی مرتبې به دله الله په دې دنیا کې درکړي لوی لوی عهدې به درکړي دا قیصر او دا روم به ستاسو غلامان وي هغې ورپورې خنده وکړه او ماشومانو ته وایي وی کاڼي راوالي او یې دې پیولئ حضور پاک مخکې دی ماشومان ورپسې دي په کاڼو باندې ولي تر دې حده پورې چې د حضور پاک پڼې مبارکې د وینو نه لمدې شوې ډکې شوې یو ځل ته حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها تپوس کوي وی ای د الله رسوله په کم وخت کې درته ډېر تکلیف رسېدلی و حضور پاک ورته وی ای عایشې وی په هغه وخت کې راته ډېر عجیبه تکلیف و چې د خپل قوم خلکو ویستم او طایف له لاړم هغې زه په کاڼو ویشتم په دې وخت کې فرشتې جاړي رب ته ربه دا څه ماجره ده مونږ ته حکم وکړه چې دا غرونه پرې رایوځی کړو باران والا فرشته وایي طوفان والا وی ربه حکم وکړه چې څنګه عاد او سمود موچت کړی دی هوا کې مې یو بل سره والي دی هلاک کړي مې دی وی دا حکم راته وکړه وی لاړ شي تپوس ته وکړئ چې څه وایي درته چې حضور پاک له راځي د غرونو فرشته راځي ملک الجبال وی څه حکم دی او ورته وایي وی هېڅ نه وی رب ګوري او کدی په ما ایمان نه ونړي خو د دې اولاد به په ما باندې ایمان راوړي دا هغه پیغمبر دی حضور پاک په زندګۍ کې چاته بددعا نه ده کړې د یو څو ځایونو نه علاوه یو هغه دی چې کله حضور پاک د سجدې په حالت کې دی دا عتبه شیبه دا ټول راغونډ شو لرې څخه لرې راواغېستو په حضور پاک کې واچولو فاطمه رضی الله تعالی عنها په وړوکو لاسونو باندې خپل پلار نه هغه لرې ګنده کوي وی ظالمانو زما اباجان تاسو ته څه ویلي دي په دې وخت کې ورته بددعا وکړو هغه بددعا داسې قبوله شوې وه چې هغه ټول الله هلاک کړل یو ځل یو کس راغی زید دی د یهودیانو یو عالمو چې کله راغو حضور پاک پورې څه قرض دی حضور پاک ته وایي وی ماله قرض راکه خپل هغې کې 3 ورځې پاتې وي چې کم مدت و مسله هم دا ده چې کله څوک دله قرض درکړي نو د وخت په وخت کې وله برابره ورکوی وله او دام نه دی چې څوک ته قرض والي بیا پې خېټې واچي او بیا ورپسې سړی ګرځي نن سبا زدي یېرې نه څوک چاله قرض نه ورکوي چې بیا ولې واپس نه ورکوي دا ګوره ډېر ظلم دی امانت ته یقین وکړئ د مرګ ژوند هېڅ پته نه لګي ګورې چې په کم حالت کې در باندې سترګې پټې شوې ته به ځان نم نه خبر د ننۍ خبره ده زما یو دوست دی هغه را سره سحر ناستو خبرې را سره وکړي ما ته وایي په دې لاس مې درد دی ګنټه پس پیاټ اټیک راغو دا د 10 بجې جنازه ده سم دم روغ رمټ د کوره سلامت راوته دا د زندګۍ حالت دی
ته خدا وې چې قرض دې د بل سړي اغستی دی ستا بچي تا پسې 2 رکعاته مونځ نه کوي پیسې به دې چېرته ورکي هلته یو کس راغلی او خبره یې راته کوله وی د خوریونو مې واده وی ما ورله سونه ورکوي ټول بچي ناستو وی ما ورته تاسو پې واده وکړي دا سونه به ماله واپس راکې بیا چې سونه وله ورکه په دې دوران کې هغه پلار مړ شو بچي پې منکر شو او ورته وی تاسو خو ګواهان وي پلار هم ناست وي ورشه وي پلار مې قبر کې پروت دی راوې کاږه هغه تې واله دا بچي دي دغه اولاد دی چې څه ذمه دې ده یو روپۍ خپله ادا کړې د خپلې زندګۍ ګورې خپل هر څه دې خرڅ کا خو دا قرض دې ادا کا هغه بچو دپاره کې قسم مې دې په ربي چې جنازه به دې هم نه کوي ګورې تختې به درنه نو چې قرض دې وي هغه ورکوه نو پیغمبر له راځي وي مال خپل قرض راکا څه بدې ردې مو ته ډېرې زیاتې وویلې په دې دوران کې حضرت عمر صاحب ولاړ دی د حضور پاک خاندان والا ولاړ دی ډېر زیات غصه سو چې دا سړي باندې څه چل شوی دی دی دا څه لګیا دی اکه بکه کوي او ورته وایي عمر صاحب غصه شو ورته وایي وي غلی کښېنه وایي قرض به درله درکړي نو حضور پاک عمر نه مخ واړولو وی ای عمر وی تا نه مې دا امید نه ورته یا رسول الله ما خو څه نه دي ویلي وی ما خو هغه ته وی چې دا مه وایه وی خبره دې غلطه وکړه وی په کار دا وی تا ده ته ویلي وو چې یاره ته چاله قرض ورکړي د مدت د پوره کېدو نه مخکې ورپسې مه راځه او ما ته دې هم دا ویلي وو چې یا رسول الله چې کله چا نه قرض واخلي د هغې مدت نه یو څو ورځې مخکې وله ورکوه په کار دې ما ته دې ویلي وو دا انصاف ونه کو خو یې ورشه شابه د بیت المال نه د قرض هم ورکه او یو څو پې اضافي ورکه چې تا ده ته خبرې کړي دي معافي هم ترې وغواړه دا د انصاف تقاضا دا د مونږ پیغمبر دی مونږ ته دا تعلیم ښیي زمونږ د دین قربانیانې دي چې زمونږ صحابه او زمونږ پیغمبر ورکړي دي صحابو زندګۍ ته ګورې نه اصل قرباني هغه مونږ ته پرته ده چې صحابه راوړاندې شي د خپل ځانونو قربانیانې ورکوي په خپلو سینو د پیغمبر دپاره غشي خوري په خپل لاسونو باندې غشي خوري یاسر عمار سمیه وګورئ داسې ناشنا قربانیانې ورکړي دي یو ځل فیصله کېده حضور پاک کوئی کور نه مال راوړی په دې دوران کې حضرت عمر صاحب د کور نه نیم مال راوړه چې کله یې مال راوړو کېښه وی نن به زه د ابوبکر نه نمبر وړم په دې دوران کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغه ورته وایي وی ابوبکر څه دې راوړه یا رسول الله وی ارس مې راوړه وی په کور کې مې صرف د الله نوم پرېښی دی نور هېڅ نشته ارس مې راوړه عمر صاحب راپاسي وی د حضرت ابوبکر صدیق صاحب غوندې قرباني به څوک ورنه کړي یو ځل ورسره کپړې دي خپلې کپړې وکاږي صدقه کوي او ټاټ اچوي چې ټاټ یې اچولی دی په دې وخت کې جبرائیل امین راځي او کینی ورته یا رسول الله په ابوبکر مې سلام وایه رب وایي نو رب په ابوبکر صدیق صاحب سلام وایي وی په ما باندې سلام وی حضور پاک هم جاړي په دې وخت کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم جاړي او دا ټاټې اچولی دی ورته وی رب وی چې ای ابوبکر وی ته ما نه راضي حالانکې رب ورته وی ته ما نه راضي ابوبکر صدیق سے په ژړا شو وی یا رسول الله مونږ په هر حالت کې د رب نه راضي خو الله دې مونږ نه راضي شي دا د ایمان قوت او جذبه ده یقینو کې دین مو خرڅ که په کومه باندې روان یو الله مو ډېر خفه کړی دی بس کې دا چې کمې قربانیانې زمونږ پیغمبر مونږ له راکړي دي د دې یو لمحه نشو ادا کولی دنیا وخوړو څه دي په دې دنیا کې اوس به را باندې سترګې پټې چې څه به ځان سره وړو د مرګ نه څوک نه دی خبر ګورې داسې حالت کې اوسئ چې په کم وخت کې حضرت جبرائیل اسرائیل علیه السلام راځي او راته وایي ته تیار یې مرګ له زه ورته یم بلکل تیار یم داسې ځان وکړې بیا به را سره ګورې مهلت لمحه نه وي د دې صحابو د قربانیانو ته لږ وک شئ بچو ته د صحابو تاریخ وښایې مونږ خو بچو ته کمپیوټر ایښی دی
موبایلونه مو ورته مخې ته کړي دي د هغې زندګي خو م غرقه که خپل ځان له مو آخرت غرق که قرباني یوازې دا نه ده چې ته په ځناور باندې چاړه راکاږه دا قرباني مې وکړه ټول عمر دپاره برې شوم قرباني دا ده د خپل لباس قرباني ورکا د خپل وجود قرباني ورکا د خپل مال قرباني ورکا دا رب ته مخې ته کا چې الله دا را سره دي قربان مې دنه قرباني چې کې د ځناور قرباني کې الله که د بچي دې رانه غوښتې وه هغه به مې ستا په لار کې قربان کړی وی دا خو یو ځناور دی او موږ په هغې کې هم نخرې کوو په هغې کې هم غلاګانې کوو مخکې ورځ راته چا خبره کوله چې د کومو ځناورو عمر نه پوره غاښونه نه راوتې ډاکټران یې وله راغوښتي دي د دروغو غاښونه ورته لګوي دا زموږ مسلماني ده ډاکټر خو د یو څو روپو دپاره ځان له آخرت غرق که خو د نورو خلکو قرباني هم تباه وبا که دا شیزونه مه کوئ زموږ پیغمبر ګورې ډېره قرباني ورکړې ده د حضور پاک قرباني ګورئ نه 3 شپېته اوښانې په خپل لاس قربان کړي دي یو ځل روایت کې راځي وي حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام راغه داسې خپه شانتې و حضور پاک حضور پاک ورته جبرائیل خپه نه ورته یا رسول الله وی جهنم مې وکته وی سو جهنم کې وی د جهنم اوه طبقې دي اوه وی یو طبقه داسې وه چې په هغې کې به منافقین پراتې په بل کې مشرکین په بل کې یهودیان عیسایان 6 طبقې ورته ذکر کې په دې اومه باندې غلی شي ورته وی څوک دی په دې اومه کې وی یا رسول الله وی زما دا حالت دی خو چې تا ته مې وی ستا به څه حالت وي وی ووایه راته وی په هغه اومه طبقه کې به ستا امتیاني چې حضور پاک دا اوري په جاړه کېږي صحابه وی 3 ورځې حضور پاک چا سره خبرې نه دي کړي او وی فرض مونځ بیا وکړه واپس به ننوته فرض مونځ بیا وکړه واپس به لاړه په دې وخت کې ابوبکر صدیق صاحب دروازه وی حضور پاک دروازه نه کولای واپس ځي یو صحابي چې حضور پاک دروازه نه کولاوي چې چل څه شوی دی خپه شوی دی حضور پاک خپه شه آخره کې لاړو فاطمه رضی الله تعالی عنها لا صحابه ورته کینی فاطمه رضی الله تعالی عنها حضور پاک ته وی ابا جان څه چل شوی دی صحابه نه خپه ټول صحابه پریشان دي چې حضور پاک خپه دي صرف فرض مونځ کوي واپس کور ته ځي حضور پاک ورته وی نه وی جبرائیل امین راغلو وی راته وی چې د جهنم اوه طبقې دي په هغه اوه طبقو کې یو طبقه اومه چې د هغې کې به ستا امت وي نو وی څنګه به خوشحاله شم زما امت به جهنم ته ځي او زه به خوشحاله ګرځم خفګان به مې نه نو فاطمه رضی الله تعالی عنها هم په ژړا شوه هغه پیغمبر چې په نیمه شپه کې به د بقي قبرستان ته ووته رب ورته وی څه غواړې وی الله وی زما امت وبخې او هغه امت نن سبا څه کوي بس دی رب مو ډېر خفه کړ توبه وکاږئ د زړه نه قرباني را روانه ده الله ته زمونږ نه وینه پکار ده نه غوښه پکار ده الله ته زمونږ تقوا پکار ده چې ربه تاله قربانوم ستا حکم دی په دې کې دا فیصلې مه کوئ چې یاره غریب له پیسې ورکه غریب له پیسې په بل څه کې ورکه د رب حکم ومنه رب ستا امتحان لي ستا د روپو ضرورت ورته نشته تا له پیسه چا درکه کم ځای نه در سره پیسه راغه یقین وکړه کروڑپتیان خلک مې وکته په کال کې دننه 0 شو 0 دلته مخکې ورځې راغلی په دې صوفه کې ناستو په دې یو کال کې فیکټریانې ترې نه لاړې ګاډي ترې لاړه د کرۍ په کور کې اوسېږي د نقدو د 14 کروڑ روپو تاوان وکړه دا پیسه ده په دې پیسې مونږ غاویره یو لاړو هغه دی چې دلته ناستو د کرۍ پیسې ورسره نه وي کرۍ پیسې راله راکړه دا د یو کال خبره ته کوم په دې پیسو بسو کې الله ګوره روایت کې راځي وي چې مال مې درکړی دی رب وي که اهل وي د غریبانانو مرسته دې وکړه زما په لار کې دې قربانه که نو مستحقې
کني واب اخلم بل به ورکم بل به پیدا کارونه کوي او بل د خپل جبې د صحابه مبارک او تړی ګوره چې څه صحابه کړي دي هغه بهتر دي زه نه پوهېږم ته نه پوهېږې نن سبا داسې یو ډله راوتې ده چې هغه صحابو پسې بد رد وایي اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو واقعه لیکلې ده او یو کس و وی هغه به د دې صحابو ډېره مدح کوله ډېر زیات تعریف پې د صحابه کرامو کولو وی یو بل یو نمک مرداره چې هغه به صحابو پسې کنزل کول وی هغه وله دعوت ورکوي چې راشه روټۍ مې دله کړې ده چې کله راغو نو راویني و جبې یې کټ کا او هغه جبې وله ورکوي دا واخله اوس د صحابو ته او د پیغمبر ته ووایه چې واپس یې دله سمه کړي دا کس ویل جبه مې لاس کې وه چې دلته نه ووتم او یې بېهوشي را باندې راغه هلته را پرېوتم وی په دې وخت کې مې حضور پاک وکتو راله راغې راته ویې بنده ولې په تکلیف کې یا رسول الله وی ستا او ستا د صحابو مدح بیانوم اشعار ویم او دې ظالم راونیوم د دې نعمت نه محرومه کم جبې رانه کټ کا حضور پاک راته وی جبه دې کم دی مې دا د وی راکه وی واپس یې زما خولې له ولګوله وی چې وی لګوله راپاڅېدم جبه مې سمه وه وی څه وخت پس بیا چا دعوت وکړو نو شاګرد راته وی بل ځل خو د نه جبه کټ کړی و دا هم هغه شانتې ښکارېدې ځل د نه سر کټ کوي وی چې لاړمه وی دعوت یې راله کړی دی روټۍ هر څه تیار کړي دي نو وی په دې دوران کې وی دې هلک یو کوټې ته بوتلم وی چې ومې کته وی په زنځیرونو یو غټ بیز تړلی دی بیزو وی چې مې وکته وی مې دا څه شی دی دا هم کم ځای نه را پیدا کړی دی وی دا زما پلارو وی هغه پلار مې و چې کم تا نه د صحابو د پیغمبر د مدې په باره کې جبه کټ کړې وه وی خدای په دې حالت کو وی ولاړ د سترګو نه اوښکتلې سترګو نه اوښکتلې جړلې اشعاص الانوار کې یو واقعه ذکر شوی دی یو کس حج له روانو نه یو ملګري سره ملو شو وی حج له میړه کېږي خو وی هلته کې عمر او ابوبکر صدیق دی وی د دې د وجې نه حج له نظم او چې لاړ شي په پیغمبر زما سلام ووایه او دا پیغام مې ورکه چې زه به راغلی م خو تا سره د ابوبکر صدیق او عمر صاحب دی وی د دې د وجې نه راځم دې سره مې نه لګي وی ما ورته دا څه بکواس کې فضول خبرې کې بیا راته وایي چې بس څه مې درته ووایې دا لاړ شه هلته ووایه وی لاړم د ده دا خبره مې همدکه شانتې په روضې مبارکې ویلې ډېره په یاره مې وویله خو وی لاړم خپل آرامګاه ته هوټل کې مې چې آرام کولو هلته سملاستم نو وی اوس خوب کې ګورم صحابه دي حضور پاک دی عمر صاحب دی وی تورې ورسره دي هم هغه کس دی وی هغه پسې ورغو په تورو باندې ووالو راغه وی چې لاړمه کلي ته مې پلانې څه شو یا خو مړ شوی دی کله مړ شوی دی وی په پلاني تاریخ باندې څنګه مړ دی ویره غسلخانې ته ننوتی او وی نیزه او توره ورسره وه وی بیا هم دروازه ماته که چې ورننوتو په تورو نیزه باندې چاوالې غسلخانه بنده وه نو ما چې په خوب کې کم منظر کتلو چې دی په غسلخانه کې ناسې صحابې وي مکه شانتې مردار شوی دا جبې وتړی د صحابو په باره کې دا قرباني په مونږ باندې الله تعالی یو لوی انعام ایښی دی حضرت ابراهیم علیه السلام یو سنت په مونږ باندې را روان دی او دا په دې امت کې حضور پاک ته یو تحفه ملو شوې ده نو رب وی ما ته تاسو وینې تویې کوي د دې زناورو او په تاسو باندې دا یو لوی انعام دی زما د طرف نه غوښه به م خپله خورې ګوره که یو سړي پکې د غوښې نیت وکړو هم قرباني لاړه د غوښې نیت پکې مه کوې ښکلې څاروی اخلې غوښه به هم درته میلاویږي څاروی هم درته ملاویږي خدمت یې وکړې او دا دوکې دا کې پرېږدې څوک ورته غاښونه لګوي څوک پې قرآنونه قسمونه خوري څوک لښکرونه کټ کوي د ښایست دپاره زناورو سره هم ظلم دی او انساني خدمت سره هم ظلم دی ګورې بل هر صاحب نصاب ګورې قرباني وکړي چې کم سړي قرباني ونه کو صاحب نصاب دی مال ختمیږي ګورې تاسو پوهیږئ نه او چې کم سړی صاحب نصاب دی قرباني وکړه رب دله ګورې د دې په ډبل باندې ورکوي موږ د دنیا شیزونو دپاره څومره قرضونه الو که کور کې مې فرج نه وي په کشتونو او په قرضونو یې راوچتوم کو که نه کو داسې ښه بچو ته مې ده ټي وي ضرورتي هغه وله په کشتونو په قرضونو باندې رالو
او قربانۍ له قرض نشي کولی او که که نه قرض څه چلو شو الله په لار کې قرباني کې چې سوچ دا دی چې د دې فرج قرض به ورکم د دې آمدن مې راځي نو دا سوچ مو که چې د دې قرض به م ورکم نو الله به دې په مال کې برکت اچي د زناورو خیال وساتي اکثر عیبداره زناور وي هغه زناور باندې قرباني کوئ چې کم کې عیب نه وي ښکلي وي په شکل باندې م ښکلي ښکاري خپې م روغې وي لکۍ غوږونه ښکر هر څه بلکل روغي په هغه زناور قرباني وکئ او په دې خلکو باندې اعتماد مه کوئ که چېرته ستا په مخ کې یو سړي زناور لوی کړی وي او 2 کاله لکه غویی دی یا سخی ده 2 کاله ستا په مخ کې تیر شوي ګاونډی دی او څاروی ته وینې نو بیا خو ترې واخله که غاښونه یې نه وي راوتي خو که چېرته سوداګر وي د ده په خوله یقین مه کوئ ګورئ دی دروغ وایي اکثر ښه د 2 کالو نه وي او تا ته وایي چې یاره د 2 کالو دی په هغه به اعتبار نه کوئ نو دا قرباني مقصد دا دی چې مونږ الله ته نږدې شو او نن ورځې نه دا تکبیرات شروع کی خیر دی مستحب عمل دی چې کله به ذوالحجه شروع شوه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه او ابو هریره رضی الله تعالی عنه دواړه به په بازارونو ګرځېده او خلکو ته به وی تکبیرات وایه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد دینه بهترین ذکر په دې روزو کې بل نشته که څوک د عرفې د ورځې روژه نیولی شي هغه دې ونیسي د 1 کال ګناهونو د صغیره ګناهونو د ختمېدو اجر په الله ورکړي صغیره ګناهونه ختم شي او که چېرته دا نشي نیوی نو خیر دی په سړي باندې شته نه او که نورې ورځې دا 10 ورځې نیوی شي نو نور انا نور دی او چې کله تکبیرات واجبېږي چې لازم به کې نو هغه د 9 ذوالحجې چې کم زمونږ د 9 ورځ راځي د 9 ورځ سحر مونځ نه پس ته به شروع کیږي او دا بیا 9 چهارشنبه زیارت جمعه خالی ټیک شوه د خالی په ورځ مازیګر مونځه پورې به دا تکبیرات ستا جاري وي دا تکبیرات وایې نو دې سره الله تعالی په دې تکبیراتو ډېر زیات خوشحالیږي الله تعالی دې زمونږ د ټول نه قربانیانې قبول کړي او الله تعالی دې مونږ ټول له د دې استعداد را نصیب کړي او الله